اصلتنا باب ما جاء في فضل المرابط. مرابط امام ابن اسیر وی الرباط في الاصل الاقامه على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل واعدادها دي توي کی رباط. والمرابطه مرابطه دې ته ویل کېږي چې ايربط الفريقان خيولهم في صغر كل منهما صغر اول خط مورچه کې هر یو ته اسونه ودرولي چې اوس به حمله کو معد لصاحبه. نو دا هغه ولنې مقام چې په دې صغور کې دی په دې مورچل کې دی د تربات وي. نو د دې فضیلت وبه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولروحه يروحها العبد في سبيل الله فخذ يا غدوة مخكتك خير من الدنيا وما فيها. وبه حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمتي هو في مرابط له دا په مرابط کې دشمن تماول صف کې ولاړو وقد شق عليه او د باندې دا قیام د غزې کې لګرانو وقد شق عليه تکلیف کې شوی وعلى په د باندې او د په ملګرو باندې دغه مقابل د دشمن کې دا ودرېدل. نو دی سلمان فارسی ورته ویله دی شرحبیل ته الا احدثك يا ابن السمت بحديث سمعته. دا ابن سمت پلارو قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل وربما قال خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه بدي رباط کی وقيا فتنة القبر ونمي له عمله الى يوم القيامه. د مرابط عمل بمداسي ورپسې زیاتیږي د عمل انقطع عمله بددنی. دا حدیث حسن نے. وعن ابي هريره دا روایت لکمزور دی پدې کې اسماعیل ابن رافع دی عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله وفيه سلما. څوک چې ملاقاتو کې د الله سره په غیر د څه اثر د جهاد نه چې د تر رسیدلی نه تندې کې نشان شته د زخم نه په لاس کې د زخم نشان شته نه په پخه کې شته بالکل روغ جوړ له خلکو جهادونه کول دا قلاري جمعات کې ناس تو ملاتوبه کوي بل څه کار کو یا مزه کوي هیڅ اثر پر نه د جهاد. نو دا بد الله سره مخشي وفيه سلما لکه توره کې چې پڅواله کړ خاندونه یې کار نشي کولای نو د کې بم سلما دې کې بم نقصانی د الله مخه ته بس مودري دی نشي ځکه jihad نه لري کړه کنه وادي ولې د حزب الله. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن اسماعيل بن رافع واسماعيل بن رافع قد ذهبه بعض اصحاب الحديث. قال وسمعت محمدا يقول هو ثقة مقارب الحديث. وبه حدثنا عن ابي صالح اوس مسلمانان پاتې شو کافر تلار دا خبره را چې کله کافر پکیو نو خلکو کې نشانونه جوړ شول او موږ تاسو قلارې دلته پکې چې ناستو مزیم کولی نو داسې زمونږ ایمان کې به نقصان وي. نو که الله راوستلو به موږ له موقع راکړله د جهاد نو بس بیا خو به ډېر ښه شي که نه که موږ له الله موقع پکې راکړي الله توفیق موږ له راکړي. عن ابي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول
دا توفیق د الله د طرف نه ډیر راغلی و وسانو د جهاد کوڅو په کوڅو ګرځېدل خلکو پسې کورونو له وتلل کوټو له وتلل خلک یې راپاڅول نو هر سړي ته د جهاد موقع وه نر ته م وه ښځې ته م وه وړو ته م وه ماشوم ته م وه الله دا موقع د خلکو نه واخیستل بس ستا پلار خو هغه وخت کې کړی و خو هغه د روسانو سره به یې کړی و د یهودو سره یې ونه کړ د یهودو سره دا جهاد چې دی نو دا هم ډېر لوی نسوارا او یهودو سره ډېر غټ فضیلت و نو دا یهود ډېر د اسلام ډېر غټ دشمنان دي دا ډېر چالاک دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دي کنه نو دا هغه کسان دي نو دې کې مونږ او تاسې له نصیب الله ونکړو مونږ نه همداسې لاړ او خفه هغه دغه ویلي وایي مونځ رانه قضا شو خو خفه په دې یم چې خفه پې نه یم مونږ هغه کسان دي چې مونځ رانه قضا شو خو خفه په دې چې خفه هم پې نه وي موقع رانه الله واخیستله مونږ اوس هم خو خوشحاله یو چې ښه دی کړی هم نه دی وبه حدثنا عن ابي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ځکه هر حدیث به په هر موقع خو نه وی کړل ګوري به چې د کوم ځای سره مناسبي فتنه تی جوړه نشي خلق په دغه کې واقع نشي پاتې کې لګي یو دا مسله شروع کړی دا چې بس الله چې دی نو د هغې لاس دی د الله غوږ دی او د الله پلان دی او خلک هغې باندې نه پوهېږي هغې نه خلک داسې خلک دي چې هغه ستا په تحقیق نه پوهېږي خلک به په فتنه کې واچي او څه فایده به خلکو ته ونه رسي نو دا د خلکو د عقولو سره موافق روایات خلکو ته بیانوه چې د هغوی عقلونه ورته رسېږي نو عثمان رضی الله عنه امام تاسې نه یو حدیث پټ کړی و د دې وجې نه چې کراهیت تفرقکم عني چې تاسې به زما نه لاړ شئ وبه تښتئ ثم بدا لي ان احدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له بیا مې درته ویله چې بس زړه کې راته دا ښه ښکاره شوله چې زه تاسې ته ویم تاسې خپله طبعه ده چې څه کوئ نو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول رباط یوم فی سبیل الله خیر من الف یوم فیما سواه من المنازل داسې وس ټول به راته ځای نه پرېږدي او جهاد ته به منډه کوي وبه هذا حديث حسن صحيح وبه حدثنا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه القرص دا دې ته ویل کېږي چې ته داسې غوښه د انسان د دې دوه ګوتو په منځ کې راونیسي او داسې کېمنډي نو دې ته څه ویلی کېږي قرص بعضې علما وایي قرص ویلی کېږي لسع البراغیس ته براغیس دا کټمل مرمل چیچل چې دي کټمل نه پېژنئ منګوړه نو داسې تکلیف سړي له ورکوي نور نه ورکوي عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء احب الى الله من قطرتين وسرين یو قطره دا اوخه دم دموع اوخه چې د الله د یری نه توی شي او بل قطره دا غوینه د تحراق فی سبیل الله او اثران زخمونه چې دوه غوړه دي یو اثر